بل ذکر الله تعالی فرمایي جل جلاله واعلموا جواب خبره وکړي واعلموا ان الله مع المتقين خبر دا خبر زده کې واعلموا دا خبر زده کې پوه شئ چې الله تعالی متقیان سره ځکه بیا مال مجاهدین نه ویل ځکه چې جهاد کې به داسې کېدلی شي چې سړی کېدلی شي الټه لاړو خو هغه جهاد چې هغه تقوا مطابق څه وي هغه هغه سره ده الله رب العالمین فرمایي ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون الله تعالی جل جلاله خلق سره ده چې تقوا دار دي او نیکوکار دي دغه نه رسې نه ویلو چې الله تعالی فلانکي سره ده فلانکي سره نه هغه جذبه یې وشله الله تعالی فرمایي قد افلح من زکاها او کسبونه خوري هغه نه بد فرمایي چې یقینا کامیاب شو هغه څوک چې د خپل نفس اصلاح یې وکړه تزکیه یې وکړه ځکه چې تزکیې نه بعد د هغه د هر عمل به په کار راغلو هغه د کار ولا جوړ شو که لمونځ دی کې به خشوع بیا که جهاد دی کې به اخلاص وي او که به کوم د عمل وي هغه عمل به الله دې پوروي او الله تعالی فرمایي قد افلح من تزکا بار بار د فلاح در مدار الله تعالی په تزکیه باندې شي او که به کله د اعمالو بیان کړه چې په دوه فلاح شته ده هغې سره د صفت ته بیان کړه قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الموزي بیان کړه ده المنځ چې کوم هغه د دوی کیفیت ته هغه ته حوال کړل چې هغه خشوع کوي ولا بیا نور کردار بیان کړه چې د المنځ داسې المنځ کې بنیاد باندې د چې کوم کردار پیدا کیږي هغه کردار بیان کړه اخیرا نو دا یوه شعبه وه نبی کریم صلی الله علیه وسلم تمام انبیاء علیه السلام به کار کولو تزکیه دغه تزکیه تاسو ته لګېدلې وي چې دا د تلویزیون نام نه ده موږ چې ته پیر وکړو موږ چې تلویز چې کوي به دا پیر ده چې تلویز نه کوي پیر نه ده تلویز خو شیګان نه کوي تلویز خو عیسایان نه کوي تلویز جادوګر کوي تاسو دې خبرې پته وي ځکه چې دا یو فن ده دا فن ده دا کېږي تلویز ښه خلک کوي بدي کوي دې سره تعلق دی دې نشته چې دا څه نیک ده که بد ده او بل چې د کوم داسې تلویزیونونه دي چې د ښځې چې شتان منځ کې لرې کول کوي یا دا داسې دا تاسو ګورئ دا خلک اکثر ګنده خلک اسخاق خلک اسخاق سړي تلویز یا ښه لګي بالموز یې بالمزې خبره ښه لګي زموږ یو ملګری و هغه به تلویز کولو ما ته څه تلویز کوي ته چې زه غوته تلویز کوم ما چې غوته تلویز څنګه کوي دا که نه لکې لاندې ورته کېږدئ تلویز کوي لکې لاندې ورته کېږدئ سمه تا ته خبره چې هغه راته کړې ده لکې ورته کېږده خو زه څه یې کړې کړه ما څه یې کړې کړې زه یې کړې کړه چې شیطان فرعون حامان دغه پر دغه فرته چې بیا هغه وداري نو دا ځینې شیانو خو ځینې شیانو سره تعلق وي نو هغه تصوف د کشف نام نه ده چې هغه ستا په هغه نه وراته دا صفي ده دا دې نام دا نه ده په هغه باندې مرغانو ورځي دا ترقي ده تاسو ته مخکینی مو ویل دي خو دا روحاني ترقي نه ده دا د حیواني ترقي ده که تا کمال وکړو دا کمال حاصلېږي دا جګیان ته حاصلېږي میان په سمندرو کې روان دي خو که ته په اوبو روان شې دومره کمال دې نه وکړو دا د حیواني کمال ده ټیک ده دا روحاني خلق کوي خو دا مقصود دغه نه ده مطلوب دغه نه ده دې ته تصوف نه وي دې تزکیه نه وي که چاته کشف وشو یوه داسې خبره یې ته مخته ویې کتله ځینې خلک داسې چې دماغ یې خوشک شي هغه کله کله که دماغ یې خوشک نه وي بیا داسې ښه خلک نه وي چې هغو ته یوه خبره مخته راشي یوه خبره کېږي الله رب العالمین جل جلاله ورته وشي په خوب کې یا په کشف د سره دا کېږي خو دا د نکاح وجه نه ده چې دا هم هغه دا نیک نه وي چرګ چې کوم دا چې کله فرشتې وکړي کتابونو کې ارسي حدیثونو کې ارسي چې دا فرشتې چې وکړي بیا اذان کوي ته فرشتې کتلې رحمت فرشتې چې وکړي بیا اذان کوي ښه به باندې کرسي چې کله دا نار کوي چې کله دا شیطان وګوري
لکه پرې خنده شي ته نو دا نه کوي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. موږ ته څه حکم ده چې څه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. کسې شیطان موږ نه کسو خاري کس. نو دا شیونه د نکاح دارمدار نه دي. تصوف دا ده لکه تاسو ته ما بیان کو چې د سړي نه دا بد عملونه بد جذبات، بخل، ریاکاری، منافقت، دروغ جذبه، دنیا پرستی او نشکری، نقدری، دا ټول چې څومره حسد دا بدې خوبې دي دا لوړې شي نه و هغې په ځای باندې ښې خوبې کې راشي، شکر کې راشي، صبر کې راشي او احساني کیفیت یې تحصیل شي. چې څه کار کوي ګویا تصور یې دا وي چې ما زه الله تعالی کس یا الله تعالی دا کس داسې دا کیفیت درته حاصل شي. دغه ته نور دی چې دا ښې خوبې دا کې راشي دې هېڅ انکار نشته چې مسلمان یې هغه دې انکار نه کوي. نو دغه شیونه دا یو هدف خو ضروري دي، یو هدف پورې خو ضروري دي ځکه چې دومره حسد داسې حسد نه کوي چې ته چاته نقصان ورسوي چاته، دا خو حرام ده. شیطان اول حسد څوک و؟ شیطان و. بیا دویم حسد څوک و؟ آدم علیه السلام اولاد کې قبیل و چې هغه په خپل ورور حسد د وجې نه مړ کړو. تکبر ده، تکبر اول بنیاد څوک ده؟ شیطان ده. نو دا دا چې کوم بدې جذبې دي دا خو د لرې کول دا خو فرض دي ځان نه، ځکه چې ځان نه شیطانیت خو به لرې کوي که نه، ریاکاري شوه دا به لرې کوي. دومره یوه درجه خو دې فرض ده، یوه درجه یې دغه اصلاح تربیت فرض ده. دې ته پیري یایي، دې ته ملتي پیري مریدي یایي، دې ته شیخ یایي، دې ته صوفي یایي چې کوم سره دا شوي چې هغه عقاید صفوي، د هغه اعمال صفوي، د هغه معاملات صفوي، ټول صفوي. خو دا ظاهره خبره شیطان دا نشي زغمله، شیطان دا خبره نشي زغمله چې هغه دومره عظیم کار هغه دا ځکه نشي زغمله چې همیشه چې کوم خلکو د خپل ځان اصلاح تربیت کړی ده د هغو نه دا کارونه خدای په خوښ دي او